لا تثریب علیکم اليوم. په تاسو باندې نن هیڅ ملامتیا نشته دی. خیر دی کو تاسو ما ته تکلیفونه راکړي دي، خیر دی کو ما سره مو ظلمونه کړي دي، خیر دی زما ملګري مو د کلي نه شړلي دي. خو څنګه چې یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته وی تاسو ملامته نه یئ، نن هم زه تاسو ته هم زه تاسو آزاد یو ملامته نه یئ. مکه فتح شوله، ښه د غلبې په توګه سره نبی علیه السلام غوښتل دغه تمام کفار قتل کولی شو، خو نبی علیه السلام وفرمایل وی زه ما معاف کړي یئ. د خوشحالۍ ورځ و ډېره. د نبی علیه السلام په ژوند مبارک کې هغه ورځ هم راغلې وه چې د مکې کفارو نبی علیه السلام د مکې مکرمې نه ویستو او نبی علیه السلام مکه پرېښوده او په ژړا د مکې نه ووت، مدینې منورې ته روان شو. او د وتلو په ټیم کې خانه کعبې ته وکتل، وی اے مکې ستا نه مې زړه نه کېږي، خو څه وکړم ستا اوسېدونکي ما پتا کې نه پرېږدي. او بیا د نبی علیه السلام په مبارک ژوند کې هغه ورځ هم راله چې نبی علیه السلام دغې مکې د کلي ته د فتح او د غلبې په شان سره را دننه شو او دغه مکه فتح شوله. کافر ټول ولاړ دي. نبی علیه السلام ورته فرمایي ستاسو څه خیال دی زه به تاسو سره څه کومه؟ هغې ورته وي زمونږ نیک ورور او زمونږ نیک وراری چې زمونږ متعلق تا څه فیصله وکړه بس مونږ ته منظور ده. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی زه تاسو ته هغه خبره کومه چې کومه خبره یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته کړې وه. لا تثریب علیکم اليوم. په تاسو باندې نن هیڅ ملامتیا نشته دی. خیر دی کو تاسو ما ته تکلیفونه راکړي دي، خیر دی کو ما سره مو ظلمونه کړي دي، خیر دی زما ملګري مو د کلي نه شړلي دي. خو څنګه چې یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته وی تاسو ملامته نه یئ، نن هم زه تاسو ته هم زه تاسو آزاد یو ملامته نه یئ. مکه فتح شوله، ښه د غلبې په توګه سره نبی علیه السلام غوښتل دغه تمام کفار قتل کولی شو، خو نبی علیه السلام وفرمایل وی زه ما معاف کړي یئ. د خوشحالۍ ورځ و ډېره. نبی علیه السلام د خانه کعبې سره خوا کې په غولي کې ناستو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ابو قحافه د لاسه نیولی دی او د نبی علیه السلام خدمت ته یې راوستو. وی د الله پاکه پیغمبره دا زما پلار دی او مسلمانیږي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل هلا ترکت الشیخ فی بیتی، دا بوډا دی په خپل کور کې ولې نه پرېښوده؟ دومره تکلیف دې ورله ورکړو چې د لاسه دې نیولی دی او زما خواله دې راوستو. کور کې به دې پرېښی و، زه به د ده خواله درغلی وم او دی به مسلمان شوی و. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل یا رسول الله هو احق ان یمشي الیک، دی ډیر زیات حقدار دی چې تا ته راشي په دې په ځای باندې چې ته پسې تللی وې. زما پلار دی بوډا دی خو مسلمانېږي نو ښه خبردار چې دی ستا خواله راشي. نبی علیه السلام د ابو قحافه په دې سینه باندې لاس داسې راوکاږو او کلمه ورته وویله او مسلمان شو. چې کله مسلمان شو نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د پلار بالکل بوډا ویښته یې سپین شوي و، ږیره یې سپینه شوې وه، مخ یې هم چورړي چورړي شوی و، بالکل بوډا و.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل اے ابو قحافه په دې ویختو باندې په دې ګیره او په دې سر باندې نکریزه لګوه. نبی علیہ السلام به نکریزه خوښوله، په دې ویختو باندې نکریزه لګوه، خو توره نکریزه پې چېرته ونه لګئ، توره نکریزه پې چېرته ونه لګئ، ځکه چې ویښته د بوډاوالي د وجې نه سپین شي که نه بیا پې تور رنګ یا توره نکریزه لګول جایز نه دي. بل رنګ ورکولی شي خو سپینو ویښتو ته تور رنګ ورکول دا جایزو نه دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ابو قحافه دا ویښته دې ډېر سپین شوي دي، نکریزه ورله ورکوه خو توره نکریزه پې مه لګوه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مبارکي ورکړه، وی ابوبکر مبارک شه هغه پلار دی مسلمان شو، پلار دی مسلمان شو مبارک شه. ابوبکر رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبره زما دی په هغه ذات باندې قسم چې کوم ذات رښتینی پیغمبر را لېږلی مونږ ته، یقینا زه د خپل پلار په اسلام ډیر زیات خوشاله یم، ډیر زیات خوشاله یم، ځکه زما د پلار په مسلمانېدو باندې زما سترګې یخې شوې، زما زړه ته سکون راورسېدو چې زه پلار خو مې د اور د جهنم نه بچ شو که نه. خو د الله پاکه پیغمبره وی کو چېرته ابو طالب مسلمان شوی وی ستا تره که نه په هغې به زه د دې نه زیات خوشحاله شوی وم. کو چېرته ستا تره ابو طالب مسلمان شوی که نه زه به په هغې باندې د دې نه زیات خوشحاله شوی وم. ولې زما د پلار په اسلام باندې زما سترګې یخې شوې او ستا تره ابو طالب چې مسلمان شوی وی په هغې به ستا سترګې یخې شوې وي، په هغې به ته خوشحاله شوی وي، ستا زړه ته به سکون راغلی و. د الله پاکه پیغمبر ستا خوشحالي ما ته ډېره محبوب ده د خپلې خوشحالۍ نه. نو د فتح مکې نه وروسته بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پلار هم څه شو؟ مسلمان شو. ابو قحافه د هغه د ابوبکر پلار دی چې کله دی د نبي علیه السلام سره ته هجرت یې کو که نه نو نونو ته یې وی ابوبکر درته څه پرېښي دی که نه وږي نهار یې پرېښودلې، صحیح درته پرېښي که نه دي پرېښي؟ وي ما ته خو ښکاري چې هر څه به یې د ځان سره وړي. نو د ابوبکر رضی الله تعالی لورګانو داسې وکړو چې په هغې دري کې داسې کاڼي خواره کړه، واړه واړه کاڼي د پاسه یې پې کپړه واچوله، دې په سترګو ړوند و داسې. نو د ده لاس یې پې ووی پلاره ډېر شی اشرفۍ راته دې پرېښي وګوره ورته، هغه پیسې نه وي، هغه داسې واړه واړه کاڼي دغه مطلب دا چې دی ورته چې ته څه پیسې میسې پرېښسته دغه ته پرېښي دي. دی په دغه ټایم کې مسلمان نه، وروسته بیا په فتح مکه کې څه شو؟ مسلمان شو. دارنګه د فتح مکې په ورځ باندې یو بل لوی سردار د قریشو هم مسلمان شو. د اسلام عجیبه هم واقع هم ډېره عجیبه ده. سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی او دا د قریشو سردار و، سردار او د ډېر زیات هوښیار و، خبرې به هم ډېرې بلیغ او فصیح صفا خبرې به یې کولې، ښکلې خبرې به یې کولې، د عقل خبرې به یې کولې. دې وجې نه په خطیب قریش سره دی مشهور و، د قریشو خطیب ډېر هوښیار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه و. د فتح د صلح حدیبیې په موقع باندې چې کله دی د کفارو د طرف نه راغی د نبي علیه السلام خواله، د نبي علیه السلام سره یې لیکل کول د صلح حدیبیې په موقع باندې. نو چې کله نبي علیه السلام دی ولید که نه نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ستاسو معامله اوس اسانه شوه، ستاسو معامله اوس څه شوله؟ اسانه شوه، ځکه سهیل ابن عمر راغی، دا هوښیار سړی دی، دی په خبره باندې پوهېږي، دا نور کافر خو په خبره هم نه پوهېږي. نو دی چې راغی دا ډېر هوښیار دی، ستاسو معامله اسانه شوه. نو د فتح مکې په ورځ باندې د خپل زوی عبدالله د نبي علیه الصلاة والسلام خواله راولېږو، وی د دغې پیغمبر نه ماله ته پناه واخله. دا زوی مسلمان شوی عبدالله، وی ته د دغې پیغمبر نه ماله پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي. عبدالله چې راغی نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ما دله پناه ورکړې ده،
ورته پناه ورکړې ده، ده ته ما پناه ورکړه. او بیا صحابه کرامو ته یې وفرمیل هلکه ګورې سهیل بن عمر ته به تاسو په ناکار نظر سره نه ګورئ، ده ته به بد نه ګورئ، ځکه هغه ډېر هوښیار سړی دی، هغه ډېر عقلمند سړی دی، هغه ډېر زر خبره نوټ کوي، هغه ته به بد نه ګورئ. او د ده د عقل به انشاءالله د یو ځل د اسلام لراولي، یو ځل به د اسلام لراولي. خیر دی که اوس مسلمان شوی نه دی، دی په دغه موقع باندې مسلمان نه شو، دی بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو، غزوه حنین کې بیا مسلمان شو، په دغه موقع دی مسلمان نه شو، خو نبی علیه الصلاة والسلام نه پناه وغوښتله، بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو. یو ځل د عمر رضی الله تعالی دور خلافت هغه امیر المؤمنین و، نو خلک ورسره میلاوېدو، په یو ورځ باندې ګڼه ډېره خلک ورته په دروازه کې ولاړو. نو د مکې لوی لوی سرداران هم ولاړو، دا سهیل ابن عمر په خپل هم ولاړو، او دغه رنګې صهیب رضی الله تعالی، بلال رضی الله تعالی، دا غریب صحابه کرام هم ولاړو، دوی هم ولاړو. نو عمر رضی الله تعالی د دننه خپل نوکر راولېږو، وی بلال او صهیب او دغه شانتې نور کم بدري صحابه کرام چې دی هغوی ته ووایه چې دننه راځئ، دننه ملاقات لا راشئ. نو صهیب رضی الله تعالی او بلال رضی الله چې دننه ننوتل که نه، نو ابو سفیان رضی الله تعالی هم په ور کې ولاړو، دی مسلمان شوی خو په دروازه کې ولاړو، او دا سهیل ابن عمر هم ولاړو، نور قریش هم سرداران ولاړو. د ابو سفیان رضی الله تعالی یو خبره وکړه، وی دا خو زه نن ډېر عجیبه غونته منظر وینم، عجیبه غونته کار وینم، هغه صهیب او هغه بلال او کم چې غلامان دي هغه دننه کړی شو، او د مکې سرداران چې دي هغه په ور کې انتظار کوي ولاړ دي، دا خو څه عجیبه غونته کې خبره ده. نو دې سهیل ابن عمر ورته یو خبره وکړه، وی ای ابو سفیانه، ای د مکې سردارانو واورئ یو خبره، وی زه چې تاسو ته ګورم ستاسو په مخ باندې ډېره غوسه ده، ما ته پته ده چې تاسو غوسه ولاړ یئ چې دا عمر څه کوي، غریب صحابه مخکې کوي او سرداران پرېږدي، وی زه ستاسو په مخ باندې یو غوسه ما ته ښکاري اینما، خو یو خبره واورئ، وی د دین اسلام دعوت په ما باندې هم پیښ شو، په تاسو هم پیښ شو، په دې غریبو صحابه کرامو هم څه شو پیښ شو. د دین اسلام دعوت مونږ ټولو ته پیش کړی شو، نو دې خلکو ورمنډه کړه دوی اسلام راوړو، ما او تاسو د دې پیغمبر جګړو ته مټې ووالې، مونږ هغه دعوت رد کو، مونږ جګړې شروع کړې، او دې غریبو صحابه کرامو څه وکړل، ډایرکټ هغه دعوت قبول کو. وی قسم په الله کم شرافت چې دغه صحابه کرامو ته نصیب شوی دی که نه، هغې نه مونږ محرومه پاتې شوي یو. مونږ اسلام په اول وخت کې رد کړو، دوی قبول کړی، دوی د نبی علیہ السلام په مرګتیا کې جنګېدلي، مونږ د نبی علیہ السلام خلاف جنګېدلي یو، مونږ د نبی علیہ السلام خلاف جنګېدلي یو. نو داسې خبره ده چې تاسو په دې باندې خفه کېږئ ما، ها وی دغه شرافت مونږ نه د دغه نه مونږ محرومه پاتې شوي یو، یوه طریقه ده چې دغه شرافت او دغه فضیلت مونږ دوباره حاصل کو. وی څنګه به حاصلو چې مونږ د الله په لار کې جهاد وکړو، بس د الله په لار کې جهاد وکړو، شهیدان شو. دا خبره وکړله او د دغه کې ځای نه روان شو، خپل تقریر چې ختم کو، د دغه ځای نه روان شو، وی قسم په الله زه خو به د الله په لار کې جهاد کوم تر هغې پورې چې تر څو پورې شهید شوی نه. روان شو سره د خپل اهل و عیال او جهاد له ووتو. بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې دی شهید شو، دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی په جنگ یرموک کې شهید شو. او چې کله د اسلام راوړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره وکړه، وی دا الله پاک پیغمبر څومره مال چې مې د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولی، اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګو، څومره مال چې مې ستا خلاف لګولی د هغې دوچن به اوس ستا په مرګتیا کې لګوم، او څومره جنګونه مې چې ستا خلاف کړي د هغې دوجن به اوس ستا په مرګتیا کې کوم. نو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ باندې بیا څه شو، فتح مکه په ورځ باندې دی هم مسلمان شو. دا رنګې د ابو لهب دوه زامن عتبه او معتب، دا د ابو لهب زامنو، هغه تره د نبی علیہ السلام چې د نبی اسلام ډېر سخت دشمن ابو لهب، د هغه دوه زامنو عتبه او معتب، دا دواړه کافرو. نو چې کله مکه فتح شو که نه،
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عباس رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړو وی عباس هغه دوه وريرونه دي نه ما عتبه او معتب واړه نه ما چرته د ابو لهب هغه زامن هغه چرته ما ته پسترګو باندې ښکار نشو نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی وراره هغه هم چرته د قریش سره پټ شوی نو قریش چرته پټ شوی دي جو دوی به سره پټ شوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل تر دا دواړه مال را پیدا ک د خپل ورونو مال را پیدا ک کو ار چرته مال راولا عباس رضی الله تعالی عنہ پس ګرځیدو حتی در دې پورې چې عتبه او معتب د ابو لهب د دواړه زامن پیدا کړو چې پیدا کړو وی ورونو راځي چې زه تاسو د خپل بل وراره سره میلاو کوم هغه محمد ما وراره دی صلی الله علیه وسلم هغه تاسو دواړه غواړي راځي تاسو دوی چې دواړه رالو او د نبی رسول الله والسلام مخې ته څنګه کېناستو کلمه وویلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه وویله او دوی کلمه وویله بیا نبی علیہ السلام دا یو په یو لاس کې ونیو او دا بل په بل لاس کې ونیو داسې د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبې د دروازې دا درشل نه ده دی لال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملتزم چې ورته ویلی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دواړه د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبې د دروازې له لال دی درشل ملتزم لا او دې سره دغه شانتي لاسونو د دویم کې خود د خپل لاسونو په دغه درشل داسې کې خود نبی علیہ السلام او دعاګانې اوختي ډېرې اوږدې دعاګانې د دوی د پاره اوختي او چې دعاګانې اوختي کنه او د هغې ځای نه څنګه را روان شو نو چې عباس رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام د مخ مبارک ته وکتل نبی علیہ السلام داسې مسکې کېدو سخ خوشاله په دې مخ باندې سم خوشحالي و د نبی علیہ السلام نو عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی محمد ورارو صلی الله علیه وسلم په دې مخ ته ډېره خوشحالي وینم الله دې ټول عمر داسې خوشاله لره څه وجه ده چې دومره خوشحالېږي نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایلو عباس ما الله ته درخواست وکړ چې الله مال د ابو لهب هغه دوه زامن خوراکه کنه عتبه او معتب خور راکه کنه الله وی الله تبارک وتعالى زما دعا قبول کړه چې د الله پاک پیغمبر دغه دواړه متا ته هبه کړو دا متا له درکړو وی الله زما دعا قبول کړه وراله مسلمانان شو خوشحالي غمزکه چې د ابو لهب دو زامن مسلمانان شو نو د فتح مکه په ورځ باندې بیا دوی دواړه څه شو مسلمانان شو بهرحال داسې ډیر کسان د فتح مکه په ورځ باندې راتلو یو براتو او مسلمانی د هغه کسان عمره مسلمانان شو چې کم د نبی له صلوات و سلام د سر دشمنان لکه د عکرمه رضی الله تعالی واقع می درتم د ابو لهب چې کم زوی و دغه واقع می درتم په 13 جمعه باندې بیان کړی و چې هغه راغی بیا څه شو مسلمان شو ځکه الله تبارک وتعالى ورته فرمایلیو کنه اذا جاء نصر الله والفتح چې کله فتح راشي کنه نو ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق په دین اسلام کې بیا څه داخليږي ډلې داخليږي نو هغه خلق چې د نبی له سلام د سر دشمنانو هغه راتلو په دین اسلام کې بیا داخليدل او ننوتل چې کله فتح مکه وشوله نو د مکه او د طائف فمنس کې یو ځای دغه ته حنین ویل شي په دې کې د عربو قبایل فاتح کېدل دوه قبیلې وي یو حوازن او بل ثقيف دوی دغلته په دې حنین کې فاتح کېدل دا ډېر سخت جنگجو خلک او بهادر خلک مو خو سخت جنگجو په تیراندازۍ کې په عربو کې دوی مشهور د دوی غشې به خطا نه تو بس خپلو الکانو له به د وړوکوالي نه د تیراندازۍ ټریننګ ورکاو دا ډېر سخت جنگجو خلکو نو چې کله مکه فتح شو نو د دوی سره یره پیدا شو چې مکه خو د پیغمبر فتح کړه اسنه چې اوس په موږ باندې حمله وکړي چرته زموږ نمبر نشي نو د دوی چې کم سردار مالک ابن عوف نصری دو 100,000 لښکر تیار کو 100,000 لښکر تیار کو وی راځي چې په مکه باندې حمله وکړو دغه پیغمبر ختم کو ورنه په موږ باندې حمله کوي نو د 100,000 لښکر تیار کو او په دوی کې یو مشر سړی و د هغه نوم درید ابن سمحه
درید ابن سمحه دا یو بوډا سړی خو د جنگ تجربه زیاته وه نور ړوندو څه یې لیدل نه خو د جنگ تجربه ډیره زیاته وه دیم د ځان سره را روان کو ته راځه ته به راله مشورې راکوې را روان شو چې را روان شو دی مالک ابن عوف د خپلو 100,000 لښکر چې کم وکنه دوی ته وویل وی د ځان سره به څاروي را روان کوي د ځان سره به ښځې را روانې کوي د ځان سره بچی را روان کوي هر څه به د ځان سره را روان کوي چې یو سړی د میدان د جنگ نه بیا تختی نه ځکه کو تختی نه وي بچی مې پاتې کېږي ښځه مې پاتې کېږي دا به د ځان سره راولی وروستو به څه شی پرېږدی نه چې زه به وتښتم هلته مې ښځه بچو له به ځان ورسوم چې څه دي هغه به ځان سره راولی چې د لښکر نه یو سړی وروستو کېږي د جنگ نه او حتی در دې پورې چې دی ورته وویل وی د تورو دا تیکې نه دي دا مات کوي د تورو تیکې مات کوي ورتاو کوي چې دا نه چې تورو به زه واپس په تیکې کې एकदम منډه به وخم نه نه تیکې د تورو مات کوي ورتاو کوي دا یې مات کړم را روانو مقام اوتاس ورته ویلی شي هغې ځای ته راورسېدل مقام اوتاس ته چې کله دوی راورسېدل دې درید تپوس کړو دا مشر سړی چې ځان سره را روان کړی د جنګ دپاره وی دې مشورې راکوي ده ورته وی مالي اسمع رعاء البغیر زه د اوښانو غرلاړې اورمه د بیزو اوازونه اورمه د خرو اوازونه اورمه د ماشومانو جړاګانې اورم د ښځو خبرې اورم دا څه دي څه غوا تاسو جوړه کړې ده نو خلکو ورته وویل دا مالک ابن عوف خپل لښکر ته وویل چې ځان سره به دا هر څه را روانوئ ښځې بچي م را روان کړي دي نو دې درید ورته وویل څه د بېوقوفه کار خو کړی دی څه غلط کار خو کړی دی ځکه کو تاسو فتح مونته وي خو دا ښځې بچي به در پسې راغلي وو خو کو شکست وخورئ نو د دوی به څه کېږي چې تاسو ځان سره دا را روان کړي دي د دوی به څه کېږي کو تاسو شکست وخوړو دا تاسو کم هوښیارتوب کار کړی وی دا فورا واپس کوي مالک ابن عوف چې دا خبره اورده وی دا بوډا شوی د مغزو کار پرېښی دی ما چې څه ویلي هغه به کېږي هغه به کېږي او خپلې قبیلې والته وي کو ما سره مخکې ځای زما خبر امری خو ډېره ښه ده کو نه ورځه په دې ځای خودکشي کوم ځان وجنه دې سردار وویل ورته وي ځان مه وجنه مونږ در سره ځو چې څه کېږي به دلته نبی علیه الصلاة وسلام ته خبر راورسېدو چې حوازن او ثقیفو ستا د جنگ د پاره روان شوي په مکه باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة وسلام یو صحابي ولیږو وی ته لومبی معلومات واخله چې معلومات یې وکړو د الله پاک پیغمبر ډېر لوی لښکر را روان دی په مکه باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة وسلام دلته 12,000 لښکر تیار کړو د صحابه کرامو 12,000 لښکر تیار کړو په دې 12,000 کې خو 10,000 هغه صحابه کرامو چې کوم د مدینې منورې نه د نبی علیه السلام سره راغلي مکې ته جنگ دپاره 10,000 خو هغه لښکر و او 2,000 سره نور د مکې نه ملګري شو نو په دې 2,000 کې خو څه هغه کسانو چې نوي مسلمان شي او څه پکې اکثر کافر ومو کافر په کوم د نبی علیه السلام سره روان شو ځکه چې دلته کې بیا د قبیلې خبره رااله که نه قریشو خبره رااله نو دا ورسره هم روان شو صفوان ابن امیه چې دا د امیه ابن خلف زوی و هغه کوم چې په جنګ بدر کې مرتار شوی و امیه ابن خلف د هغه زوی صفوان ته نوم و دیم د نبي علیه السلام سره په دې جنګ کې روان شو حالانکه مسلمان نه و کافر و دی ورسره هم روان شو نو 12,000 لښکر روان شو چې دوی په لاره باندې تلل نو د څه کسانو د خولې نه دا الفاظ ووتلو وی نن خو به موږ د لږوالي د وجې نه چېرته شکست نه مومو نن موږ د لږوالي د وجې نه به شکست لکه چې 12,000 کسان یو اسلحې را سره شته دی اسلحې را سره شته دی نو موږ به نن څنګه شکست ورو مخکې به موږ لږ او اسلحې به را سره هم نه وي دا خبره پکې د بعضې کسانو د خولې نه ووته خو دا د هغې صحابه کرامو د خولې نه نه وه چې کوم پاخه صحابه پاخه ایمان والو دا خو پکې یا نوي کسان مسلمانان شوي چې د هغوی هغه دغه لا دومره مضبوط نه وه عقیده چې د هغوی د خولو نه پکې دا خبره څه شوله ووته وایي نن خو به موږ د لښکر د کموالي د وجې نه شکست نه خورو چې دا خبره وکړه دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ښه تاسو په خپل ډیروالي او په کموالي باندې دغه کوئ چې یاره مونږ کو ډېر یو بیا به شکست نه خورو کو لږ بیا به څه خورو تاسو 314 کسان وئ او تاسو 0 کسانو ته شکست ورکړی دی نو د
بعضې کسانو د خولې نه پکې دا خبره وختله نو دا خبره الله تبارک وتعالی ته ناخوښه شوه چې ناخوښه شوه د هغې اثر په نورو صحابه کرامو باندې مو شو دا خبره یاد وساتئ چې د مجلس اثر وي د مجلس څه وي اثر وي ستا ملګري نیکان وي په تا باندې به د الله رحمتونه وي خو که ستا په ملګرو کې یو بد سړی وي که نه د هغې نقصان ګورې تا ته رارسي اګر چې ته په خپله بد نه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام په مانځه باندې ولاړ او مونځ یې کوو نو په قیرت کې لږ ګډوډ شو قیرت کې ګډوډ شو نو چې نبی علیه الصلاة والسلام سلام وګرځاو نو په ما پسې داسې کسان ودرېږي چې هغه اودس په سمې طریقې سره نه کوي نو بیا د هغې اثر په موږ باندې هم وي نبی علیه السلام وفرمایل چې د هغې اثر بیا په موږ باندې هم وي زما په تلاوت کې بیا ګډوډوالی راځي نو دا مطلب نه چې به نبی علیه السلام پسې شاته بیا اودسه خلک ولاړو خو داسې څه کسان پکې ولاړو چې هغه اودس یې په ښې طریقې سره نه و کړی په ښې طریقې سره نو د هغې اثر په نبي علیه السلام وشو نو نبي علیه السلام وفرمایل وي داسې کسان راپسې شاته ولاړي چې د هغې اثر بیا زموږ په تلاوت کې راشي د دې وجې نه چې ستا سره ښه ملګري د هغې اثر به هم پتا کېږي بد ملګري د هغې اثر به هم پتا باندې کېږي نو په دغې لښکر کې څه داسې کسانو چې د هغوی د خولې نه دا الفاظ ووتل چې وایي نن به موږ د لږوالي د وجې نه څه نه خورو شکست نه خورو دا خبره د خولې نه ووتله نبی علیه الصلاة والسلام د حنین وادۍ ته ورسېدو ماښام ټیم دوی ورسېدل د حنین وادۍ ته دغلته کې د دې دغه چې کوم سردارو د حوازنو د ثقیفو مالک ابن عوف د مالک ابن عوف داسې وکړه که نه چې د په لاره باندې مورچې جوړې کړې په لاره باندې منځ کې لاره وه ګیر چاپېره څه جوړې کړې مورچې جوړې کړې او خپل لښکر یې هغې کې کېنو وی چې کله مسلمانان په دې ځای باندې تېرېږي هغې ته خو به پته نه وي ناڅه به پې تاسو راپاسې حمله به وکړئ ناڅه به پې څه وکړئ حمله وکړئ مورچو کې خپل کسان پټ کړي نو نبی علیه السلام دغې وادۍ ته ماښام ټیم ورسېدو او د شپې مزل وکړو او چې سهار غونته کې تیاره و په دغې لاره ورننوتل ورداخېدل ګیر چاپېر نه پې دوی حمله شروع کړه راپاسېدل لغه شو باران یې شروع کړو تورې چلول یې شروع کړو صحابه کرامو ته خو پته نه و چې په دې ځای کې دوی ناست دي که نه دوی پې حمله وکړه صحابه کرام ټول تس نه شو د نبی علیه الصلاة والسلام سره 10 یا 12 کسان صرف مسلمانان پاتې شو چې په هغې کې یو ابوبکر او دویم عمر او دریم علي رضی الله تعالی عنهم اجمعین او عباس رضی الله تعالی عنه سره هم او ابو سفیان رضی الله تعالی عنه سره هم دا یو څو تنه د نبی علیه السلام سره پاتې شو نور ټول تس نس شو د نبی علیه السلام تر چې دی عباس رضی الله تعالی هغه د نبی علیه السلام د خچرې د واګې نیولې وې نبی علیه السلام په دغه ټایم کې په یوه سپینه خچره ناست و د نبی اسلام د خچرې هغه واګې نیولې وي او ابو سفیان د نبی اسلام د رکاب نیولې د خپه په دې زین کې نشي کېښودل دغه رکاب یې نیولې دی نبی علیه الصلاة والسلام باندې ګیر چاپېره حمله شروع شوه په دې مکې مشرکینو کې هم څه کسان داسې چې لا مسلمان شوي نه و کافرو هغې هم مقاومونتله هغې هم دا کوشش وکړي څو تنه دا وکړي چې په نبی علیه السلام څه وکړي حمله وکړي یو تن پکې دا اواز وکړو وایي زه شکر دی نن به د جادو نه خلاص شو نن به د جادو نه نعوذ بالله نبی علیه السلام ته جادوګر وي زه شکر دی نن به د جادو نه خلاص شو نو دا صفوان ابن امیه د امیه ابن خلف چې زوی ما چې مسلمان شوی لا نو په دې ټایم کې مسلمان نه و ده ورته وویل وی چپ که د خپله خوله بنده که خپله خوله بنده که زه په دې باندې خوښ یم چې زه د مکې د یو تن د لاندې ما په ځای د دې چې زه د حوازنو د لاندې شمه غلی شه د خپل د قبیلې د سړي دا خبرې مه کوه ده ورته دا رټنه وکړله نبی علیه الصلاة والسلام په خچره ناست دی د هر طرف نه غشي چلیږي او تورې چلیږي نبی علیه السلام یو آواز وکړو وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ای خلکو واورئ زه پیغمبر یم زه دروغجن نه یم زه د عبدالمطلب زه یم زه د عبدالمطلب څه یم د عبدالمطلب د نبی علیه السلام پلار کو نیکی و څه و نبی علیه السلام د پلار نه څه نوم و عبدالله څه تی نوم و عبدالله تی نوم و
د عبدالمطلب خو نیکه دی. نو نبی علیہ السلام څه فرمایي انا ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب زما. د دې وجې نه په نیکه باندې د پلار اطلاق کېږي، په نیکه باندې اطلاق د چا کېږي؟ پلار کېږي. نو نبی علیہ السلام فرمایل انا ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب زما، زه پیغمبر یم، زه دروغجن نه یم. نو نبی علیہ السلام اواز ټولو خلکو وانه اورېد ځکه غوغا جوړه وه، جنګ و. عباس رضی الله تعالی د اواز نه ډېر تیز و. نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی فرمایل عباس د اواز لږ ولږه دي صحابه کرامو ته اواز وکړه. عباس رضی الله تعالی چغه کړه یا معشر الانصار، اے انصارو، اے انصارو، یا اصحاب السمرا، اے د کیکر د لاندې بیعت کوونکو چرته روان یې؟ تاسو خو د نبی علیہ السلام سره په جهاد باندې بیعت کړی د کیکر د ونې د لاندې، اوس چرته ګډوډ روان یې؟ د عباس رضی الله تعالی د اواز په دې میدان کې داسې خور شو چې خور شو د صحابه کرامو غوږونو ته چې دا اواز ورسېد چې یا معشر الانصار. نو دا صحابه کرام داسې د نبی علیہ السلام په طرف باندې رامنډې کړې که نه لکه د غوا نه چې بچی ورک شوی د خپله مور وینې او رامنډې پسې وي. داسې د صحابه کرامو د نبی علیہ السلام په طرف باندې څه کړي دي؟ رامنډې کړي. ټول نبی علیہ السلام طرف ته راغونډ شو، او چې راغونډ شو نبی علیہ السلام داسې یو خاورې په موټي کې راواغسته، په موټي کې، او داسې د کافرو طرف ته وچانګله، وی شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، مخونه مو بد شه. دا ورته وویل هغه خاورې وي چې د هر کافر سترګو ته ورسېدې، د هر کافر سترګو ته ورسېدې. هغې سترګې مګل شروع کړو او دلته په صحابه کرامو څه وکړله؟ حمله وکړه. الله تبارک وتعالی دا غي ذکر کړی دی کنه، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. الله تبارک وتعالی فرمایي دومره سخت ورځ و چې دا ارته ځمکه در باندې تنګه شوې وه، ځمکه در باندې تنګه شوې وه، دومره سخته ورځ وه. بیا مې ستاسو امداد وکړو او تاسو ته مې څه نصیب کړه؟ فتح مې درته نصیب کړه. ده نبی علیہ السلام صحابه کرامو حمله وکړه په کفارو باندې، ټول کافر وتښتېدل، تاس نشو یو خوا بل خوا لاړو، یو خوا بل خوا لاړو، او ډېر لوی لوی غنیمتونه د مسلمانانو لاس ته رالو، او قیدیان چې دام گرفتاره شو. په دغه موقع باندې نبی علیہ السلام صحابه کرام واپس کړو، وی زه په خپله طایف ته ځم بیا راځم، ځکه چې څه کسان طایف ته وتښتېدل. نبی علیہ السلام په هغوی پسې طایف ته ورغی، هغوی هلته په یو کلا کې فنا واغسته. به هر حال بیا نبی علیہ السلام هغوی هلته پرېښوده، واپس ترې راغی چېرته؟ مکې ته راغی. چې کله نبی علیہ السلام جعراني ته راغی نو هلته کې غنیمتونه تقسیمول، غنیمتونه تقسیمول. نو دا قیدیان هم تقسیم شو، قیدیان څه شو؟ تقسیم شو. په دغه قیدیانو کې یوه جینۍ وه، هغه د چا په ملکیت کې ورله. نو دغې صحابه کرامو ته وویل وی زما نوم شیما دی او زه ستاسو د دې پیغمبر خور یم، زه ستاسو د پیغمبر څه یم؟ خور یم. صحابه کرام حیران شو چې زموږ د پیغمبر خور نشته دی، او دا جینۍ دا وکړي چې ستاسو د پیغمبر څه یم؟ خور یم. نبی علیہ السلام له صحابه کرام راغلو، د الله پاکه پیغمبره په دې قیدیانو کې یوه زنانه ده، هغه دا وکړي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم. نبی علیہ السلام یې مالی وغواړئ. نو دا راوستلی شوه. چې دا راوستې شوه نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی ته زما څنګه خورې؟ نو هغې ورته وویل وی زما نوم شیما دی او زه د حلیمې سعدي لور یم، او ما ستا سره په وړوکوالي باندې لبې کړي دي، او که ته مې نه پېژنې که نه زه درته یوه نښه ښیم، زه به درته در یاده شمه. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی څه نښه ده؟ نو هغې ورته دا لاس ښکاره کړو، وی تا ماله په دې باندې چک لګولی او ستا د غاښونو نښه اوس هم زما په بدن کې موجود ده، ستا د غاښونو نښه اوس هم زما په بدن کې موجود ده، اتا چې په ما باندې چک لګولی و. نبی علیہ السلام چې هغې ته وکتل که نه، نو نبی علیہ السلام وپېژندوي او دا زما خور ده، دا زما رضایي خور ده. او نبی علیہ السلام فوراً پاسېدو، خپل څادر یې خور کړو، هغې باندې ځان سره کېنوله، دا یې ځان سره کېنوله. او نبی علیہ السلام چې هغې ته وکتل، خپل لوکوالی ورته رایاد شو، ډېر زیات خوشحاله شو،
بیا داسې ځمکې ته کتل چې سر یې اوچت کړو د سترګو یې داسې اوښکې بهېدې د نبي علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې دي هغه خپل وخت ورته رایاد شو هغه خپل وړوکوالی ورته رایاد شو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی دا زما خور ده دا شیما ده دا د حلیمې سعدي لور ده دا آزاده کوي دا آزاده کوي صحابه کرام وفرمایل د الله پاک پیغمبر دا آزاده ده نبی علیه السلام د شیما ته وویل وی خورې ما سره پاتې کېږي او خپلې قبیلې له ځې ما سره پاتې کېږي او خپلې قبیلې له ځې دې ورته وویل وی د الله پاکه پیغمبره زه خپلې قبیلې له ځم مسلمانه شوه او زه ځم خپلې قبیلې له نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ټیک ده دا چې کله رخصتېده نبی علیه الصلاة والسلام ورسه اوښان ورکړو بیزې ورله ورکړې او 3 وله غلامان ورکړو او یوه یې ورله وینځه ورکړه دا هر څه یې وله ورکړو دا به ستا خدمت کوي ته زما خورې تا په ما باندې حق دی دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارک بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته هغې حوازن قبیلې والی وی د الله پاکه پیغمبره تا خو ستا هغه رضایي مور هم په مونږ کې موجود ده تا زمونږ قیدیان نیولي دي ستا رضایي مور مونږ کې موجود ده حلیمه سعدیه ده نو ستا خو دلته کې وړوکوالی تېر شوی ته په دوی څنګه ظلمونه کوي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د بنو هاشم او د بنو عبدالمطلب چې څومره قیدیان دي هغه ټول ما آزاد کړو د هغې زه ذمواري اخلم هغه ما څه کړلو آزاد کړو او نور خو ما تقسیم کړي دي نو هغه به د هغوی نورو خلکو نه تپوس کوو نو هغه خو د هغوی اوس ملکیت دی خو تاسو د مانځه نه وروستو اواز وکئ او تاسو به چې زمونږ قیدیان مونږ ته آزاد کوي ځکه دا د حلیمې سعدي د خاندان خلک دی دا به ووایي او نبی علیه السلام وفرمایل زه خو به سپاره شو کړم هغوی د مانځه نه وروستو اعلان وکړو نبی علیه الصلاة والسلام پاڅېدو وی زه درته هم سپارش کوم زور در باندې نه کوم خو زه په دې خوشحاله شم چې تاسو دا قیدیان آزاد کړئ دا قیدیان څه کوي آزاد کوي صحابه کرامو فرمایي د الله پاکه پیغمبر چې د حلیمې سعدي د خاندان خلک دی مونږ ټول آزاد کړي دي هر سړی خپل کور ته راغلی څومره سودا چې وړې وه څومره مال غنیمت چې وړې واپس یې راوړی د الله پاکه پیغمبر دا دوی ته حواله کړه دا دوی ته څه کړه حواله کړه ما درته په دې جنگ کې د امیه ابن خلف صفوان دی ورسره هم تللی و بیا د صفوان چې راغی غنیمتونه تقسیم شو د هغې نه وروستو راغی او په نبي علیه السلام باندې څه راوړو ایمان دی مسلمان شو ګوره دا د نبي علیه السلام اخلاق مبارکه دي دې غزا نه تاسو ته معلوم شوي که نه د نبي علیه السلام اخلاق مبارکه په جنگ کې مالی غنیمت راغلی نبی علیه السلام کافرو ته څه کړی دی واپس کړی دی دغه صفوان ابن امیه چې د نبی علیه السلام سخت دشمن و خو چې د نبی علیه السلام اخلاقو ته وکتل نو څه شو مسلمان شو خپل اخلاق لږ ټیک کول غواړي زمونږ اخلاق داسې دي که نه چې د خولې نه خو خبر روزي که نه نو هغه کافر وایي مړه د دې نه چې کافر یم ښه ده دا څه مسلماني د دې خبرو ته وګوره د دې اخلاقو ته وګوره هغه د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارکه داسې و چې کافر به ورته کتل هغه به مسلمانېدل نن زمونږ اخلاق داسې دی چې زمونږ خبرو ته ګوري زمونږ کردار ته ګوري زمونږ کوفتار ته ګوري زمونږ افعالو ته ګوري هغه کافر په خپل کفر باندې شکر وباسي دې حد ته مونږ رسېدلي یو نو مونږ د پیغمبر نوم اخیستونکي یو مونږ دعوه کوونکي یو چې مونږ د هغه امتیان یو مونږ مسلمانان یو مونږ له خپل اخلاق ښایسته کول پکار دي داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.